كيف كنتم تسمعون بهذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. قرباني ضروري مسائل تاسو ته بیان کړو. حج بحث شروع آئی که اول موږ د احرام خبره کړې وه. د احرام به وتړئ، بیا تلبیه ووایئ، بیا مکې مکرمې ته داخل شي. په پاکوالي کې او اودس کې غسل کول مستحب دی، اودس لازمي دی. طواف قدوم به وکړي. د هغې نه وروسته که سعی بین الصفا والمروه دې وکړه، بیا در باندې وروسته سعی نشته او که دغه وخت کې دې ونه کړه، وروسته در باندې لازم دی. دا خبره د دې پوره شوې وه. اوس دا خبره کوي چې کله ته مکې مکرمې ته داخل شي، مکې مکرمې کې د ورځې تېره کړې، اتمه ورځ د ترویې راغله، یوم الترویې چې کومه ده، نو په اتمه ورځ یوم الترویې باندې حج شروع کېږي. په دغه ورځ باندې خلک مینا ته ځي. هغه وخت کې به طریقه دا وه چې سړی به ماسخوتن نه ته، نن سبا تقریبا سهار نه دی، نو طریقه دې بدله کړې ده. نو د نبي علیه الصلاة والسلام طریقه هغه ده چې ماسخوتن نه به سړی مینا ته لاړی، هلته به شپه تېره کړه، سهار لمونځ به هلته وکړي. بهرحال چې کله مینا ته لاړ شي، مینا کې وخت تېر کړي، د هغې نه وروسته بیا عرفې ته ځي. عرفه د حج رکن لازمي دی. یو روایت کې راځي چې حج دا صرف عرفه ده، یعنې دومره رکن دومره لازمي شي دی چې ټول حج ته څه ویلی دی؟ صرف عرفه ویلی دی. د دې د وجې نه یو سړي باندې عرفې کې که په ویښه باندې که اوده وي، که بېهوشه وي او که نه اوده باندې عرفه کې ودرېدل لازمي دي. څه ناڅه وخت چې څه ناڅه وخت دی دغلته تېرېږي، اګر که دی چا په اوږه باندې راغیستي وي، اوده وي په دغه ځای باندې تېر شي، خو چې دی په عرفات باندې تېر شي، نو دغلته تلل لازمي دي. یو کس په باره کې وایي خلک لاړل عرفات ته، اول مینا ته لاړ شي، بیا عرفات ته لاړ شي. نو یو سرګل پکې تللی وی، هغه پاتې شوی و مکه حرم شریف کې. چې خلک واپس راغلل، هغه ته ویل چې لکه ته چېرته وې؟ ته خو موږ هلته ولولي. یاره تاسو هلته لاړو، دلته حجر اسود ته ونښتم، په ښکلولو مې ځان موړ کړ. نو حجر اسود بیا دا وخت کې د هغې ښکلول څه فایده نه کوي. دا واقعه موږ ته استاد وکړه، بیا موږ ته استاد فرمایل دا واقعه ما اورېدلې وه. کله مې چې دا کیسه وکړه، نو هلته یو کس موجود و، هغه راته وویل چې دا کس زموږ ملګری و په حج کې، دا کس موږ سره په حج کې و. بهرحال نو دغه وخت کې بیا حجر اسود ښکلولو څه فایده نشته، بیا هلته تلل پکار دي. نو وقوف عرفات دا لازمي ده. عرفات ته عرفات ولې وایي؟ عرفات ته عرفات یې دې د وجې نه وایي چې کله حضرت آدم علیه السلام او حوا بیبي د اسمانونو د جنت نه راکوز شو، نو ډېر وخت بعد چې بیا کله د هغې یو بل نه جدا و، کله چې ملاقات وشو نو هغه په عرفات کې شو، نو ځکه ورته عرفات ویل کېږي. عرفه معنا پېژندل. یا ورته ځکه وایي چې په دغه ځای کې جبرایل علیه السلام ابراهیم علیه السلام دا د حج افعال ښودلي. کله چې ورته وښودل، نو بیا ورته وایي چې عرفته، آیا ته پوه شوې؟ نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې عرفتو، او زه پوه شوم، نو ځکه ورته عرفه ویلی کېږي. یا عرفه ورته ځکه ویلی کېږي چې دا دی ډېر زیات مشهور دی، د تعریف محتاج نه دی، بغیر د تعریف نه دا مشهور دی. او بعض علما فرمایي چې عرفه دا عرفه نه دی، عرفه دی، را باندې غوړندی دی، عرفه. نو عرفه په معنا بیا ښایسته خوشبوی والا، پاکه. نو چې پاکه شي، نو دا ورته بیا ځکه ویلی کېږي چې په مینا کې حلالۍ کېږي، هغه پاکه نه، او په عرفات کې حلالۍ نه کېږي، نو دا د هغې په نسبت باندې پاکه ده، نو ځکه ورته عرفات ویلی کېږي. بهرحال عرفات کې ودرېدل لازمي دي. که یو سړی سر عرفات کې ونه درېږي، دا حج نه کېږي. دا خبره کوي، هغې متعلق حدیث ذکر کوي. محمد ابن ابي بکر ثقفي صاحب فرمایي چې ما د انس ابن مالک صاحب نه تپوس وکړو، موږ دواړه د مینا نه تلو عرفات ته. ما دې تپوس وکړو چې تاسو به په دې ورځو کې د نبي علیه السلام سره څه کول چې تاسو به هلته تلئ؟ نو هغه وفرمیل چې چا به تلبیه ویله او چا به تکبیرات ویل، هغه باندې نکیر نه یې شوی، یعنې دواړه جایز دي. که چا څوک تلبیه وایي په تلو راتلو کې یا تکبیرات وایي، نو دواړه جایز دي.
جابر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانهروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. دا خبره ذکر کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما په دې کې نحر کوي یعنی حلال ول مې وکړ یو نحر دی یو ذبح ده ذبح چې کوم غوا وایي ګډ چلیږي کیږي دې ته ویل کېږي ذبح حلال ول چې کوم د درې څلور رګونه کټ کول لازمي یو نحر هغه د اوښ سره تعلق ساتي چې اوښ په هغه باندې داسې وي بیا هغه نوینه بهیږي هغه په خپله کمزورې شو هغه کې دا ته ویل کېږي نحر نو په نحر په اوښ کې نحر کول مستحب دي او په باقي څیزونو کې ذبح کول مستحب دي که چا دې الټا وکړه په ذبح په اوښ کې ذبح وکړه او باقي سرو کې نحر وکړو نو جایز دي مع الکراهت پکشته. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو خدای ته اشاره وکړه چې ما دې کې نحر وکړ او دا منا چې ټول زید نحر یعنی د حلالولو دي نو تاسو چې کوم دې کې خپل خیمه لګولې دي هغه خپل دې کې تاسو حلال وکړئ او د دې د کودرې د عرفات کی خبره کوي او عرفات چې ټول دې د ودرې دوه او بیا مزدلفه خبره کوي چې د ودرې او مزدلفه ټول زید ودرې دوه. بل روایت ذکر کوي عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه چې الله جل شانه بعد ورځ داسې وي چې آی کې الله جل شانه بعد هغه ګناهګار خلک چې هغه باندې جهنم وارد شوی هغه د جهنم نه آزادۍ جنت ته داخلي نو دا عرفه یو داسې ورځ ده چې په دې کې د ټول نه زیات خلک الله جل شانه د جهنم نه وباسي جنت کې داخله د عرفات په عرفه د ورځ عرفي بدل شي. ثم يباهي بهم الملائکه بیا الله جل شانه په دې ورځ باندې فرشتو باندې فخر کوي چې وګورئ ما ارادها اولای دما دې بندگانو سره اراده کړی دا که فرشتو اعتراض کړو چې دا مخلوق ما پیدا کړو چې هغه ویني توي نو کله چې مخلوق دومره سخت برداشت کی په دې ګرمۍ کې چې جامې هم نوي سره هم برخکاروي او منډه وای پشان د لیوانو کله یو دیتا کله بل دیتا کله کاڼي ویلي کله په شاړو کې پراته نو الله جل شانه به سکه فخر کوي چې دا معنی کان بندگان دي هغه خلک چې تاسو چې مې پیدا کو دا غي د حالت ده.